پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مور او پلار په باره کې څه تصور ورکوي؟ اسلامی تعلیمات د مور او پلار په باره کې څه تصور ورکوي؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم بچي د مور او پلار مخته د محبت په نظر باندې یو پیره وګوري نو الله پاک به هغه چې کوم دی د یو قبول شوی حج یا د یوې قبول شوی عمره ثواب چې کوم دی دا ورکوي. صحابه کرامو تپوس کو چې د الله رسوله که یو بچی د مور او پلار مخته بار بار د محبت په نظر باندې ګوري نو بار بار به ورته د حج او د عمره ثواب ملاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې فرمای چې آو بار بار به ورته د حج او د عمره ثواب چې کوم دی ملاویږي. او یو روایت کې راځي یو صحابي وی تپوس کو چې د الله رسوله که یو بچی د مور او پلار مخته په ورځ کې سل وارې د محبت په نظر باندې وګوري نو د سلو حج او د سلو عمرو ثواب به ورته ملاویږي. د هغې په جواب کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې آو چې کوم بچی د خپل مور او پلار مخته د محبت په نظر باندې په یو ورځ کې سل وارې وګوري نو د سلو قبول شو حجونو ثواب ورته ملاویږي او د سلو قبول شو عمرو ثواب ورته چې کوم دی ملاویږي. نو عزتمندو د مور او پلار په باره کې زمونږ اسلامي تعلیمات دا تصور ورکوي. زمونږ په مدارسو کې د مور او پلار په باره کې دا تصور چې کوم دی دا پیش کیږي. په احادیثو مبارکو کې دا تصور چې کوم دی دا پیش شوی دی. د قرآن کریم په آیاتونو کې دا تصور چې کوم دی دا پیش شوی دی. د مور او پلار په باره کې په قرآن کریم کې ډېر آیاتونه هم نازل شوي دي. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر احادیث مبارکه دا هم چې کوم دی وارد شوي دي. نو عزتمندو چې کوم خلک د مور او پلار د ادب او احترام په باره کې داسې تصور ورکوي نو د دغه خلکو ملګرتیا چې کوم دی ډېره ضروري ده. او کنا کم خلق چې د مور او پلار په باره کې هغه تصور ورکوي کم تصور چې امریکا چې کم دی پیش کوي. نن مونږ او تاسو ګورو زمونږ او ستاسو په دې ملک کې هم چې کم دی ډېر خلک ډېر سوچ والا ډېرو نظریو والا خلک هغه هم چې کم دی په هغه تصور باندې روان دي کم تصور چې امریکا ورکوي کم تصور چې برطانیه ورکوي کم تصور چې مغرب ورکوي. هغه تصور چې کوم دی نن زمونږ او ستاسو په دې ملک کې ډېر خلک دغه تصور د مور او پلار په باره کې ورکوي. نو دغه خلک د ملګرتیا زیات چې کوم دی لایق دی او کنه دا علما کرام د ملګرتیا زیات لایق دی چې کوم علما کرام د مور او پلار په باره کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تصورات پیش کوي. نو یقیني خبره ده چې دا علما کرام چې کوم دی دا زیات لایق دي چې موږ د هغې سره ملګرتیا وکړو.